دا چینیان او روسیان دا براوزل روزي دا شان ورشا صاحب لیکي ها چې برتانیې خلک او د روس خلک او د چین دا ټول یاجوج ماجوج کې داخلي بل قوم خو نشته په دنیا کې. اوس جزونه ګرځي ارڅ ګرځي یاجوج ماجوج چرته نه. دا شیخان زاړه وای دومره واړه به چې د سپیلنی د بوټي د لاندې بلولې جمعي او څوک به دومره وی سړی وي چې د غر نه مخبر اړي نو چې غر مخبر اړولې شي د پاره صد مانع په به دا څه کړو. دا فرضي خبره ده ښا دا کمخله خزو او د جاهل شیخان او د زړو بي وقوف صوفیان. کم قوم کې چې زنا زیات شي ناغي باندې فتنه زنا د ټولو فتنو سر ده. قتل پدې کې پیدا کی، شرب خمر پدې پیدا کی، غلا پدې پیدا کی، ډاکې پدې پیدا کی، ګیره خریل د خود د پاره دا ګیره سړی د سړي د پاره نه خړې د خدای د پاره خړې. شراب د سړي د پاره نه سکي د خدای د پاره چې سامان یې برابر به خو جما نشي کولای کنه. شراب قوت بازیاتې رون ټونی بیا الله یاجوج ماجوج او دا ټول کافران چې یو دیش نو به د جنتیانو د کافرانو داسې نسبتي لکه یو دا یو کم هزار ابا بخور الله زون ها د شمالي اتحاد باندې توبه واسه مجرمان یې ګور د خدای نه توبه واسه کني دنیا او آخرت هم خراب شي. سړی د عالم د حکومت د زوال غواړي او د شریعت زوال غواړي. شکر علی رحمان ام الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام. ابراهیم علیه السلام شخصیت ته ټول دینونه مانی. ابراهیم علیه السلام الخلیل کې خاص ده. زور غلم یا رحمه ورسره بی خاها سارا زوی ورسره خاص ده اسحاق علیه السلام ورسره بی دلایقه او نسی ورسره خاص ده یعقوب علیه السلام او ورسره بی ده رفقه او یوسف علیه السلام په برانډه کې خاص. مګر درې پیغمبران او درې بیبیان یو ځای خاص یو لوی جماعت په جوړ دی آیت مسجد ابراهیمی وای. هر قسم خلق ولا راځي مسلمانان يهوديان عیسایان هغه یو دعا کړي او وجعل لي لسان صدق فی الاخرین. زما خیات پرې دې په قومونو کې زمونږ د خپل پیغمبر نه پس د درجه تورات او انجیل کې نوم ابراهام ده او عربی کې ابراهیم ده. ابراهیم معنا ابو الجمهور د دې لوی قوم پلار. یو سلاتیا کال عمر کې وفات چې پلار د اسرائیل ده. اسماعیل علیہ السلام مور حاجره چې پلار د عرب. یو بل بیبی د هغې نوم دی خنتورا او د هغې زوی دی مدیان. دا مدیان چې ورته ویل کېږي مدیان د پښتنو نیکه دی. نو پښتانه او عرب او یهود دا درې واړه تربوران دي او دا په نیکه کې ابراهیم علیه السلام کې شریک دی. دې وجه نه خویونه د یهودو او د پښتنو بعضې خبرې شریک دي. پښتنو نسب به جرمن ته تلو جرمن نه به دې فراغله سمج کون کې د خدای ته حلیم ډېر بردباره امتحانات پر راغلي دي سخت سخت. اول د اور غورځېدو به د زوی د قربانه به د ښځې او زوی پرېښودل په دشت بیابان د بیت الله کې چې شینو او داسې ملک چې سترګې پکې ړندېږي حیوان به نه ویني مرغۍ به نه ویني تک تور سرخ غرونه د اور ډک پای کې پرې وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. دې به خبر نه چې راپورته شي اول د جنت جامې به درته اغوستې کېږي ځکه دې دنیا کې بادشاه بربند کړو نو دا یو جزي فضیلت دی چې خدای دله ورکړی. زمونږ پیغمبر به خپلو جامو کې راپاسي بیا به ورته د جنت اغوستې کېږي د ده نه پس الله سلام خار ته خلیل الرحمن ویل ته بیت المقدس نه ورته بسونه ځي او یهود ورته حبرون وایي مسلمانان ورته الخلیل وایي خلیل الرحمن. داسې زرغون علاقه د زیتونو د الوچو د باغونو میان. اردن هر کلی کې سینما ده بغیر د دې کې سینما نشته. الله اوس یهودو په قبضه کې علیہ السلام خدای ته سوال کړي رب لا تخزون قیامت پر میں مشرمه نو
دی با پلار ویني چې تک تور گرد غبار پر دی بوی خدای چې خلق ویني چې دا د پلار دا خدای ما لپاره شرم دی وبخه خدای پاک ورته وګوره لاندې چې لاندې ګوري د میلو شکل به تی جوړ شوي سخاد او دسماتي لړلې ناغه د پلار هغه شفقت به تی زړه نه ختم شي دی بوی لرې کې صفقا صفقا لرې کې خدای پاک ورته مشرک جنت ته نه بولو چاہتا دعوت هم رسید ورته هم ویو رب لا سنگا یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی خد جانن یا ابت یا اللہ زی کے قرآن شریف یا ابت یا ابی یا ابت راغر جو پلار انا پلار بورتوی نن بده حکم مانم ویزا خبر ختم شید وقت لیدوس انا بزیخ بخن میلو متلقتق پوینو زبو دسماتی کے لڑل عزت منصوب تے دخلے پنزوی متقی رہے وینا دنا سب پہ اعتبار یوسف علیہ السلام دے رسالور پشت پیغمبران دے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سلور پشت پیغمبران یوسف علیہ السلام نے بغیر نو سکنے تیرش وجال میولی دو دسترو کو پمنس کے کافر لکھے او کافارا او ابراہیم علیہ السلام کو گورے ماتا گورے موسیٰ علیہ السلام ایک تو گجو ہر رنگ و پوستور میں لی دلے او اگر تپیار میں لگے دلوی دا خجر دا پوستک پڑھ کے روان دے خوب کیو لی دل ابراہیم علیہ السلام دان سنت کڑو پا قدوم پتیشے پتبر ترخصی ترخص قدوم ترخص تا ہوئی دا لرگی چی پی خلق باس او قدوم علاقہ کی پا قدوم ایزان سنت کرو پا قدوم علاقہ قدوم شام کے علاقہ لا دیکھ دے پیدا شوی عراق کے دے عراق کی او کلی دا غیتا اور وی URE دا غین بے علتا دا نمرود بادشاہ عراق کے وا بیتی تلر دا غتا شام طرف شام او د عراق مینس کې او دریاب د ایت فرات وای نو چې دریاب نه پورې ود پس سپیان خدای جبه بدن کړ نو دا عبرانی دغه ځای نه پیدا شي عبرانی عبور دریاب تیرې دوته به حلب کې اوسې د حلب اخري خان حلب کې او وی خلال د سیف الدوله الته کورو حلب کې ما د علماء نه تاسو کو دې ته حلب شعبا ولې وای د ابراهيم عليه السلام واسه تل وسپینا نو هغه په پای به گزاره کوله ځکه حلب ته حلب شعبا وای به دمشق ترا دمشق بنیاد ابراهیم علیہ السلام کړ په اسلامي ملکونو کې د ټولو نزور خار ا دمشق ته دی وخت او د ټولو نوې خار اسلام آباد نو دمشق 15,000 کال وشو سلور زره کال ځکه ابراهیم علیہ السلام زموږ د پیغمبر نه 2,500 کال مخکې تیر شوی او زموږ د پیغمبر 1,500 کال پوره کېدو نو دمشق سلور زره کال راسه آباد خان یخی پا ده داگه که ٹوٹه نبنده پا ده سبیلونو که او دا پکی نشته بکی حالا خوش پی حکومت دا دیر خراب و خلقو مخی حافظ اللہ سر روسی زوی ده و کم یونس ده دهریان حالا سلام چرته دروغ نه دی ویلې درې ځای توریه کړې ده دام دروغ نه دی یو دا چې بوتانه مات کوي دا چا مات کوي دبه مات کړي کنه فضل فعله هذا او کبیرهم هذا فسلوا من كان ينطقون وی دې مشر بکړي کنه تبر داغه غاړه ته چورو نو باغه خارڅ پیدل شدا وینا د تعریضن او استهزاء کړو هغه ورته لقد علمت ما هؤلاء ينطقون زم دا چې هغه عبادت ته غوښتوي ان دا صفه نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم دا صفه تربیه دا سه معلومه چې زه معذور شام نبی صلی الله علیه و جوړه درې ما چې بادشاہ ته خدای ولې او دوی دامه خو دا توریه وا صریح دروغ نه نه الا کربوړي بعض حیوانات ذاتن خبيث وي دا چرمخکې او کربوړي ذاتی طور سره خبيث ابراهيم عليه السلام اورته پوکیوا او د دې په پوکو څه کېدل هغه خباثت باطنی سرګن الا فقبلوا الیه یذفون رامن نکړه قومونو په تلوار
چې بتخانه نه خبر شو چې ټول بوتان مات ډېر لوی بهادر ابراهیم علیه السلام د ټول قوم دشمنی او د بادشاہ په سر راځي فراغ الى آلهتهم فقال لا تاكلون ما لكم لا تنطقون دی مردارو نیغ نیغ گوره او دا خوراک نکوه مچای در تپراتی دی میوه در تپراتی دی فراغ علیهم ضربا بالیمین شوره پیوپا نفاق بلو الی یزفون فمن نرارم زغستو یزفون النسلان فی المشی تیز راتلو تو کم دا انبیاء اس مکر او تاریخی اگا فلسطی یهودیانو قبضه کر انگریزانو یهودیانو عرب دومره پایش پرسته مبتلا کړي جهاد هغه جذبه او قوت ته ختم یو طرف ته ټوپکی دی بل طرف ته کانې وشتل دی پکانې سکی دا کانو جنگ نه څه وایي چې بي 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 زه ته وګورم ورته یو لفظ ته ګورم یعنی په غلط صحبت کې دا ایمان دومره مضبوطو چې ابراهیم مونږ چاته پرې دی هغه غږ نه کړو شاته روانو په منډه دی ورپسې منډه کړې وی دا درته خدای ویلي دي نو ده ورته د شانه دی او دا راته خدای ویلي دي نو دا وایي اذن لا یضیعنا الله چې خدای درته ویلي خدای به مونږ نه ضایع کوي څنګه یو بیبي زنانه په خوشي ځای کې د غرونو میان درې غرونه د مکه مکرمه کې او په منځ کې د بیت الله خوړی علاقه د مکه یو ته جبل بني حذیل وای او ورته جبل عمر وای یو ته جبل خوافعان وای بل ته جبل ابي خبيس وای د درې غرونو میانس کې به د مکه خار د غرونو په لمن کې داسې آباد دی او خورک د مروه طرف ته د ابراهیم علیه السلام چې دوی نه ویني او دغه د دعا کړ دوه د دعا نه خله یو وخت کې چې دا خار نو رب جل هذا بلدا آمنا ورزق اهله منه خدای دلته یو کلی جوړ کړي دا ما چې به دوباره راغلو به کلی جوړ شو نو به رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام یو ځل د سورته بقره کې ذکر ده یو ځل د سورته ابراهیم کې الله وقال رب إني أسكنت من ذريتي وهذا الذي زرع من بيتك ومحرم حتى ربيتهما وجعلت إسماعيل تبعه إسماعيل وذكره من ذلك ما يحتاج چې د دې په سینه کې په ختم شو نو ماشوم ته په نور رسیدل نو اورېدل لوګنو چغېواله نو دا وی چې دا خو مریوسه نو زه ګورم چرته وبونو دې خو من نکړ دې خو ما صفا مروه کې چې وځل منډه والے دا بيبي یادګار ده الله وړو کې ډبا وا امر ما وړو کې ډبا را هغه نه سفکارې دل خو ځانانا صفا ته منډه کې کسو کو وینم به مروه ته منډه کې کسو کو وینم امنس کې بل حقیقت ځاونه هغه کې ورته ځوی نه ښکارې نالته به منډه کړې هغه میلان احزارین چې دوس چې اکثر مناظر د ابراهیم علیه السلام د قصې سره تعلق لري الله الله مقام ابراهیم صفا مروه شیطانان وشتل دا ټول د ابراهیم علیه السلام دی یادګار الله کته نه راته وکړې نو د زمزم نه بچینه جوړاو د چینه یعنی روان نهر باوداس نو چینه پیدا خو زیاتې چې روانه و دې ته شګراته وکړې نو پاغه ځای پاتې شو دا سی عجیبه وبدي چې ټول جهان کې دا سی وبني او دا سی عجیبه وبدي چې خلاصې دلی نشي او دا سی عجیبه وبدي چې پسوسو له باټلو کې تشویري دار قسمه زهري او جراثیم نه پاکي وبري چې پاک لوخي نو پکډونه بدانه خرابې بند زمزمه کې کینا نه خرابې هم د ډوډۍ کار کې هم د سکاک یعنی کو پناره سړی وبني شي سکله او زمزم سکله انا بني جرهم د یمن قوم قبيله و شام طرف روانو جبل ابي قبيس نه لري پراتو نو مرقي ولید چې داسې ګرځي هغه دا مارغه خو دا وبو مارغه دی یعنی دی هغه د کی چې وبوي دی علاقو کې خوبونه یو سړی راولې کده غر طرفه چې داسې ګوري زنانه ښکاری او ماشوم ښکاری او بدی به راځي تاسو ته کړه به دې تل راځي ته لوي غیراره خدل توسيګه خوبو کې بداونه کړې ډېر ښه بل څه دا یعنی مور د اسماعیل غوسته دا چې څوک راشي چې کلی آباد شي انا هاجر وفات شو اسماعیل علیہ السلام لوی شو او به وعده کړی دی کړه دې قوم
ابراهیم علیہ السلام یو کل پاس راغی د زوی تپوس کې هغه انګور کرنه نه ورته وی نارینه دې څه شو وی بار ته تللی ښکار لا وی جندم څنګه دی وی جندم ډېر سخت وی ښه چې نارینه ته دې ووایي ورته ووایه چې دا درشل بدله کړه چې هغه راغی داسې انوار و برکات یې محسوسول ټبر ته وی مونږ کره څوک نه راغلی وی داسې بوډا سړی راغلی وی څه وی دی وی ښه ته درشل یې زه په مخه دی ښځه چې شکایت پردو خلقو ته د خپل دغه کوي نو دا سپیره ښځه او د ښځو طبیعت کې دا عام ده ښځه چې کور کینې هم د خاوند په سر به خبرې کوي الا ماشاء الله دا یولسو ښځو بیان هم اورېدلو که یو هم تېدلی شي نو بل هم تېدلی شي د خاوند په عیب بې نظري په هغه صفت بې نظر نه بغیر د کمه ښځو نه بل واده وکړو چې راغی بل کال هغې ته وایي نارینه دی څه شو ښکار لا تللی وی جندم څنګه دی وی صیب ډېر ښه دی وی څنګه ښه دی وی خاوند مې ښکار راوړي غوښې خورو او اوبه ورپسې څکو نو خوشحاله دی نو هغه دعا وکړه خدای د دې په غوښو او په اوبو کې برکت حدیث دی په دویم الفاظو کې نقل کوي دا بیت المقدس بنیان اسحاق علیه السلام نښې دی څلوېښت کاله پس هغه یو لرګي خښ کړی کنی آبادي پرې رسو شو داود علیه السلام زمانه کې خدای د قوم دپاره دغه که قبله کړه هله قیم دلته خطا شوی دی په درودونو کتاب لیکلی دی که نه دا چې موږ کوم درود وایو دی نه دی ذکر کړی وی دا نه دی راغلی او دا دی په بخاري کې وګوره خطا شوی وی څنګه درود وایو اللهم صل ووایه دا چې موږ وایو دا دی په بخاري شریف کې راغلی اللهم صل باسې وایو که نه دا بخاري شریف هله ابراهیم علیه السلام دا د شک نه نه ویلی چې رب ارنی کیتل دا لیدل غواړي که هغه شک کړی وي نو موږ به هم شک کړی وي ځان ته حضور مبارک شک تواضعا منصوب کړه د هغه طلب د لیدو دپاره دی ځکه خدای سوال او جواب قایم کړه چې د چا زړه کې دارا نه شي ابراهیم علیه السلام شک و د خدای قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي خدای ته خو معلوم دی خو ما تا ته ښایي هله نو سوال او جواب پکې قایم شو دی ګوره مخکې ولیکه نه کما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالد دواړه چې ملو شو حافظ ابن حجر لکھی یعنی من الافتناق والمصافات وتقبیل الید ونحو ذالک مطلب لا اللہ سنیں اسماعیل مانا اسماعیل دعا خدای ووریدا ذکر ابراہیم علیہ السلام دعاو کا قال رب حب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما ترى اسماعیل مانا خدای دعا قبول کړه اسحاق معنا ضحاک خندیدون کې چې پیدا شو خندل یعنی د عمر نه لږ زیات پوخ معلومه ده وی اختیم شو د سر لوی او خندل غاخونه اسحاق معنا ضحاک خندیدون کې اسحاق ابراهیم یوسف دا نمونه يهوديانو کې زیات دغه پیغمبرانو نمونه دي ځان موسی ته موشه دایانو موشه موسی ته موږ موسی او هغه موشه وای لکه عیسایان عیسی علیہ السلام ته یسوع او یشوع او ایشوع وای او په عربی کې ورته عیسی وای انا په انجیل کې نوم ایشوع دی ولوط نسخان لقوم يلتقطون الفاحشة إلى فساء مثوى المنذرين لوط علیہ السلام کله شپږ میله فاصله کې دی د الخلیل نه ایته سدوم وای یو دریاب دی هلته بحر میت ورته وي داسې ډنګ سمندر دی هر شی پکې چې واچې مري یعنی کبان پکې نشته نور څه نشته نو بحر میت او دا مالګې سماده ده پکې دا خلک پکې لامبي ده د دانو دپاره او غاړې ته ورته هوټلې جوړې کړي دي عیسایانو یهودیانو نو دغه کلي کې سره کلي هغه خدای پاک لوړې کړی دی سمندر کې نو لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام رواره کېږي انا دا بالمعنى والابراهيم عليه السلام تورى البيوت قال فما خلبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم من فيها ايه كيف لوط بيغه بوباسو دا قوم بوله تبار انا فودو بعد ابراهيم عليه السلام نمخ کې تیر شو دي ابراهيم عليه السلام د په ترتیب کې رسو ذکر کړل کنه قوم عاد احقاف کې او دا سمود دغی بقایا را
دی وجن وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى ناغه ته عاد اولا وای دي ته عاد ثانیه وای نو دا بقایو د قوم د یمن نو به را ل حجر کې اوسېدل نو دي ته صالح علیه السلام خیر علیکم او هغه ته هود عاد اول مخکې او د هود له به ورپسې قوم ثمود او ځوانه د یمن په لارو کې انا الفاتر شو کتاب تفسیر کې ترجمه سم دا او خچا والوا دا یو بدمعش سړی ذو عزت دا عزت یعنی لوی زورور و منع دا قوت خاون په قوم کې لکه ابي زما یو سردار یاد که په مکه مکرمه کې عرب بدمعش پهلوان هغه ورپاسه ازم باس اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها الله فيوخد عاشق و دا خربچ او خچ براله کنه دی مولا دا ټول ساروبته من نکړي نو هغه نه یریدل ما غوی دا اوخه کده مړه زبر یو کوم ځکه زمون سارو نشي نږدې کې ناغه دا څه چلو انا اوخه والا هغه مون دکړ او غایب شو بس بیا سم خو چې په خله به په بو به خله کې خو اکی به وچ یو ورځ دا غیوا یو ورځ د ټول قوم دا څه بلو خو انا كل شرب محتضى فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقا صاحبنا مراد دغه بدمعش انا کوینه او بوس کې چې کوم صالح علیه السلام او نور کې چا دا کړی هغه اورم وردا ورس انا سره دا علاقه نږدې ذکر حضور چې تبوک ته نو پدې و حال تاسو نه قانونا بند ده شران د انګريزان سیاحین زیډر سیاحین زی فوټوګان لري تصویرونه لري کتابونه په چاپ کوي حال تاسو نه بند ده انا ګټي دی په ګټو کې کورونه اوسم ناشنا وړي علاقه ده غرونو والثمود اجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد انا یعقوب دیم درجه ته ورستو دله مشرور عیسی علیه السلام نو د اسحاق د ابو زامن دی عیسی یعقوب نه خدای نسل پیدا ک عیسی نه نه پاتې شو یعقوب ته اسرائیل و اسرائیل معنا صفات الله د خدای غوړه نو هغه د لقب د اسرائیل او د زامن دوله زامنو دا غینه به د شاخونه خواره شي خو څه شاخونه ختم شي دي دا موجوده تقریبا د سلورو نیکونو اولاد يهودو کې دا کار دي چې خپل مذهب نه خوړای نو که سړی يهودي کېږي او هغه ته هغه حق نه ورکوي چې کوم يهودي نسلا وي ځکه هغه وایي موږ د بهترین قوم په دنیا کې دا ټول جهان موږ دپاره پیدا دی موږ د پیغمبرانو اولاد دي او هغه وایي چې موږ د هر چا په مال کې څه تصرف وکړوا دی که چا نه ځمکه ونیوله که چا نه ښځه ونیوله که د چا نه مال دا د هغې عقیده دوزخ کې به یو څلوېښت ورځې باقي به دا نور قومونه الله دا خپل مذهب خوری کمیونست خوری یهودیان نه خوری دا د فتنه پیدا کوي دا سازشي قوم دی دی لږه خو مالدار دی دنیا په دولت او دولت سرمایو باندې هغې قبضه امریکا ولې تابع ده ځکه امریکا کې ټول څیزونه قومي دي یعنې خلقو ته یې ورکړي دي کارخانې نو اکثر کارخانې د یهودو دي او نن سبا خو ټول سیاست دولت پسې روان نو بس د امریکې په سیاست د یهودو قبضه او دنیا دا لوی لوی مصنوعات دا دغې لکه پاکستان کې ډالډه غوړي چیرې پالش او دا لک صابون کیمی صابون او دا باټا دا کپنې دا سامان او لیور برادر دا داروګان او فیزر دا د دوی نو قیمتي او دا کوکا کولا پیپسی کولا دا د یهودو کپنې نو د دې کپنو کې دا قاعده چې او شی ته جوړ کې ارڅوب چې جوړي ته باغی لګټه ورکې یا ګټه کې به سې سوار نو بین الاقوام په دولت باندې د یهودو قبضه را او هغه امریکا کې دي مذهب په اعتبار یهود د عیسایانو دشمنان دي لکه هغه عیسی علیه السلام ته دجال وای او هغه وجل دي په بادشاہ د دې د عقیده مطابق او دا صلیب د هغه یادګار امون عیسی علیه السلام ته د خدای خپل نیازبین پیغمبر وای امون وی چا وجل نه ده نو د مذهب او د دین په اعتبار ورته مونږ نږدې یو هغه د مسلمان نه یری کافر عیسایان هغه دشمن سره دوستی کوي
دشمن سره زمونږ دغه دونه کني يهود د عقیده په اعتبار د عیسایانو دشمنان دي ډېر سخت بدې ګڼي هغه چې څومره ډرامي قصې وي د وحشیت هغه مثال کې يهود پیش کړي یو مشهور ډرامه نګار دی شکسپیر نو دا ډرامې ټولې چې دی هغه د يهودو قصې دي پکې انا عربو د خاندان معادن ما قومونه او نسلونه د عربو د خاندانونو تاسو کوي او قربان وی چې د خدای په مخ کې څوک عزتمند دي نو په اسلام کې عزت کمیږي نه زیاتیږي انا یعنی چې څوک مخ کې نه تاسو عزتمند ګڼئ د اسلام پر وړو هغه عزتمند په خپل حال پاتې دی او چې په یو دین ورته خدای ورکړي انا كنا صواحب يوسف درې وجه مې ورته ویلې انا کان فی یوسف و اخوتی آیات اللس یوسف علیہ السلام ته جوزف پیدا انگریزان عیسایان جوزف یوسف معنی جمیل خشتا نو خشتا و بیان داده اللہ شده افکت اشاره ده اللہ قدر تمالی کلو چه کذبو خیرت تے که کذبو عائشی باوی کذبو ده کذبو نو جوڑی ابن عباس وین دوارا جوڑی گا دوارا خیرت متواتر ده اللہ بالله ویسے ایوب نادا ربه او به انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او انی مسنی الشیطان بنصب ایوب علیہ السلام د شام علاقه کې اوس د شام حکومت ورونه دي جبال چې يهود قبضه کړی هغه سنمونه نو دا علمونو کې علاقه لویا ایوب علیہ السلام ان تیر شو دې زیارت لورغه ایوب علیہ السلام د امام نووي سره د کلی نه یو شپږ میله لري او هغه چینی او بوسم شته و چینا کې گنبد په جوړ دي بادشاہانو په جوړ کړي اور کو دایلک هذا مختصر بارد وشراب زوی مر سره خاصه ایوب علیہ السلام شابه کنه موسی مو بوته وای سالرګی ته وای نو دې دا او بو د صندوق په میانس کې روانو نو مې امداسه بین الماء والشجر نو يهوديان موشي وای امون ورته موسی وای هغه یو وزیر تیر شو کنه موسی دا یا وزیر جنگ مفردات قرآنی او بیان کتاب التفسیر کی چې پسنګ ټکو پسنګ ترتیبو هغه شان دلته به دوباره ذکر حدثنا عبدة بن خالد قرآن علیہ السلام د موسی علیہ السلام رور د مشر د درې کاله او د نبوت په دعا د موسی علیہ السلام شو الله څنګه آیات څنګه ارسل ما واشرك في امري كان سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤالك يا موسى ولقد انعمنا عليكم وهارون عليه السلام چې پیغمبر شو په دعا د موسی انا ضرب من سپدست رجل ويختي پاستو كانه من رجال شنوعه دا چې معلومه ده لکه د شنوعه قبایلو سره شنوعه د یمن قبایلو خل رنگ سپدست موسی علیه او خارجونو ټوپه په سر چې په کار بشه دا وخته به نه قدرت او دا ټوپه به د سر نه اوچته شو ځکه خارجونو په یو څو کې سړی وونه سړی توبه ولا برابر سما کوم سچای کې اعتکاف کړو موسی جبل دغه چې کوم نه ته ورغلې مال سارا سینا کې نو دیر شرازه وعده وا لسره په زیاتی تیرک دا ورځو کې بنی اسرائیل عبادتونه شروع کړه دستی انا ما تم جوړ دی د يهودو ګرجم جوړه ده او عیسایان املان دی یو لوی هوټل او الته دا قومونو د سیاحین د پاره هوټل جوړ کړی دی او خار دی اوس په هغه هغه شهر دی او خار دا سن کاترین ورته وي الته کې سن کاترین طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان القمل الحمنان دا سپگه يشبه صغار الحلم دا ولوكو كنو بشانتي حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط فيه أباب حديث الخضر مع موسى دا خضر دا موسى عليه السلام قصره ندلته پدریو سلور روایات ذکر کړی دا مونږ په کتاب العلم کې وایي شابه کړي پکې تیر شوی یو د یو صحابي حر ابن قیس او د ابن عباس چې موسی خدای موسی خو خضر کم یو دی دا غي فیصله وبې ابن کعب او یو د دیم جګړه ولکه ابن احبار د زوی او د سعید ابن جبیر چې
چې خضر د موسی دا بل موسی د موسی ابن میشه ابن یوسف دا مشهور موسی نه دی نو د دې فیصله ابن عباس کړه انا دا غړوم دی جګړه نو فبکاری د کعب احبار زوی دی د سید ابن جبیر سره جګړه نام یو حدیث ته درته ذکر کړم انا خضر ته ځکه خضر وای چې دې پسپین ازمکه کینی کنه او چې قدم ته اوچت کې هغه شین شي جلس على فروه بيضاء فاذا هي تحتز من خلفه خضراء ازمکه سپین چې کینی اعلان دې شنش خپل نوم د خضر علیه السلام بلیا ابن ملکا او د موسی علیه السلام زمانہ کې تیر شوی